د رمضان مبارک په میاشت کې خلک د خریداري ډیر زیات کوشش کوي. هر سړی لګیا دا پلانکای شی اخلي، پلانکای شی اخلي، دا شی اخلي، دا شی اخلي. همیشه دا تناسو چې زه بس کور ته سامان راوړم. الله بنده دا میاشت عبادت لپاره ده، دا میاشت ذکر اذکار لپاره ده، د تلاوت لپاره ده. معمول مطابق ضرورت سامان راوړه، خو همیشه په دا کې لګیا چې زه کور ته ښځو ته کپړې راوړم، ماشومانو ته کپړې راوړم، دا راوړم. دا کارونه په رمضان مبارک نه د مخه پوره کوي. رمضان مبارک میاشت چې کله راځي په هغه نه مخکې تاسې د کور ټوټل ضرورت پوره کوي. ماشومانو ته کپړې وکړه، ښځو ته کپړې وکړه، هغې ته سلیپر وکړه، چپل وکړه، شوز ورته واخله، چې کوم ضرورت وي په رمضان مبارک نه مخته یې پوره کړه. په هغه وخت کې رش هم نه وي، په هغه وخت کې مهنګایي هم نه وي، په هغه وخت کې تا وخت هم نه ضایع کېږي دومره. نو رمضان مبارک میاشت دا د خریداري لپاره مه خاص کوئ، دا د عبادت لپاره ده. او بیا چې کله تاسې خریداري کوئ د کور لپاره، بیا په دغه وخت کې خپل ګاونډیان دا کله مه هېروئ. ګورئ الله تعالی به د ګاونډیانو تپوس د موږ نه خامخا کوي. ګاونډي د اختر په ورځ د هغه کپړې نشته، خرابې خیرنې زړې کپړې دي، او د ما زوی راشي هغه کاټن کپړې اغوستي، الله تعالی به د موږ نه تپوس نه کوي. نو په اختر کې او رمضان مبارک نه مخکې د خپلو ګاونډیانو خیال ساتئ. کوم ګاونډیان د غریبان وي هغه د کپړو اهتمام کوي، هغې د ضرورتو خیال ساتئ چې سبا د اختر په ورځ باندې ستا بچیانو کپړې اغوستې وي او د ګاونډي د رشتہ دار د ورور یا د پړوسي بچیانو د کپړې هم نه وي، هغه د تا بچیانو ته ګوري. نو الله تعالی به د موږ نه تپوس نه کوي. نو دغه میاشت د عبادت لپاره خاص کوي. خریداري کوئ، په اخته په روژې نه مخکې کوئ. روژې نه مخکې تاسو ته مشکلات هم نه وي، رش به هم نه وي، مهنګایي به هم نه وي. نو دا میاشت صرف د عبادت لپاره خاص کوي. په دا میاشت کې ډېر خلک داسې دي چې هغه کاروبار ته ډېره زیاته توجه ورکوي. که چېرته کاروبار کوي، په کاروبار کې ذکر خو هم کولی شي، کم از کم تهجد خو هم کولی شي، د شپې اشراق لمونځ خو هم کولی شي، د چاشت لمونځ هم کولی شي، اوابین لمونځ هم کولی شي. کم از کم چې کوم غټ غټ معمولات دي د هغو اهتمام خو کوه. لاس کې تسبیح واخله، ذکر اذکار خو کولی شي د کاروبار په وخت کې. نو رمضان مبارک صرف د کاروبار لپاره مه خاص کوئ، د عبادت لپاره خاص کوئ. کاروبار کوئ، د کاروبار نه چا نه یې منع کړي، خو د کاروبار په وخت کې هم تاسې ذکر کوئ، کاروبار په وخت کې هم نیک اعمال کوئ. نو دا یو گزارش مې ودرته چې رمضان مبارک میاشت د صرف د عبادت لپاره خاص کوي. فضولیاتو کې دا میاشت مه تېروئ. دا میاشت که چېرته تاسې د عبادت لپاره خاص کوئ، بیا د رمضان مبارک نورانیت، د رمضان مبارک ثمرات، د رمضان مبارک چې کومه صله او اجر ده، دا به الله تعالی مونږ تاسو ته پوره راکوي.